ما د شپې مارا سره خبرې کړې دي. هغې په قرآن لاس ایښی دی او وایي چې هغه بې ګناه ده. او اوس هم که هغې په قرآن لاس نه ایښی نو ما به د هغې په خبره یقین کولو. د خپل زړه نه شک وباسه. د واده نیټې له راغلې ملاله جي. 12 سپتمبر د شهاب سالګرده ده. هم په هغه ورځ به د دې نکاح وکړو. هغه داسې نه ده چې څنګه یې خلک ګڼي. نو بیا څنګه ده؟ بې ګناه ده. ما پیر جلال د مایرې سره لیدلې و په لایبرری کې. د شپې په 3 بجې چې په حویلې کې سپي او د استبل د اسونو پورې ټول ویده و. خو په دغه وخت د پیر جلال دننه خنځیر پیدا و. 3 میاشتې وشوې. نه تا د هغې مور دلته پرېښوده او نه د ورته لور پرېښوده. هغه هلته بیماره پرته ده او ته به ما باندې دلته سترګې راوباسې او ما باندې طنزونه کوې. مشر سرکار وویل چې د امي طبیعت خراب دی. د هغوی په اجازت کور ته ځم. زما خیال ساتلو لای ما سره بتوله راستولې. ته خپل خیال ساته. که زما په غیر موجودګۍ کې ستا واده وشو نو د اوس نه دې مبارک شه. ستا مایرا. صرف د 4 میاشتو خبره ده. دا غې نه پس دا ټوله شکی ختم. چې کومه تعالی وارث درکي ته به د هغې په خاوند یادېږي. یعنی زما. ستاسو طبیعت څنګه دی امي؟ ستا په لیدو ټیک شو. ته ناګهانه څنګه رالې؟ زه خو خپله په دې خبره حیرانه یم چې ناڅاپه داسې څنګه وشو. د حویلۍ نه بهر خو د ښځو جنازې روزي. زه ژوندی څنګه راووتمه؟ د خلکو جنازه خو 4 کسان اوچتئ. زما مړی خو صرف بتوله راوړو. د مشر سرکار په اجازت رالې؟ د مشر سرکار اجازت نه بغیر څنګه راتلی شمه؟ حیرانه یم چې هغې اجازت څنګه راکو. زما خو څه بل شک راځي. راته ښکاري چې واپس لاړه شم نو د شهاب نوې ناوې به راغلي. السلام علیکم ابو. کته د مشر سرکار په اجازت راغلی خو ټیک دګینی هموس حویلې ته واپس لاړه شه. هغه حویلۍ ته نه څوک په خپله مرضۍ تلی شي او نه ترې راوتی شي ابو. هغوی زه خپله راستولی یم. څو ورځو له راغلي؟ مشر سرکار د څو ورځو ویلي دي. اوس څو ورځې څومره وي هغوی ته به پته وي چې کله هغوی بتوله ته حکم ورکړي زه به لاړه شمه. بتوله سره دا بدلته او جی د مشر سرکار حکم دی چې د هغې انګور ته د هیڅ تکلیف ونه رسي. هغه چې چرته م ځي ورسره د یوه خادمه وي چې د هغې د انګور هر قسمه خیال وساتي چې د هغې انګور په عزت وخت تیر کړي. ماته لږ مخ کا. تاسې زه مخکې خپل ځان ته ولې نه یم جوخته کړې ابو؟ چې
چې کم پنجره کې دننه دي هغه د خوشحالۍ نه ګډېږي او چې کم بهر دی هغه خفه دی. څه خبره ده؟ هیڅ خبره نه ده. خو ما سره یو داسې خبره ده چې هغه واوري نو د خپلو لاسونه به د دم وخیږي. په 12 سپتمبر زموږ واده دی. څه؟ او صرف 4 میاشتې دي. د هغې نه پس موږ به یو ځای شو او خبر یې مشري سرکار دا نیټه خپله ایښې ده. ستا د سالګرې په ورځ زموږ به نکاح وي. خو ما په دې خبرې مشري سرکار سره لانجه وکړه چې زه په 12 واده نه کومه، په 11 یا په 14 به کومه، چې را روان کال له په 12 ستا سالګره او په 2 ورځ زموږ سالګره د واده. خوبونه کتل پرېږده. اصل خوب خو ما تا ته ویلی نه دی. زما دا ارمان دی چې دغه تاریخونو کې زموږ اولادم پیدا شي. په 11 زموږ د واده سالګره، په 12 ستا او په 14 زموږ د زوی سالګره. الله دې کې همداسې وي. لنډې لال نه دی او خانک په سر راغله. نن د خوشحالۍ ورځ ده. نن خو تا ترخې خبرې مه کوه. تا کلم مایرې سره داسې خبرې نه دي کړې. حالانکې ته خبره مې چې د هغې کردار ښه نه دی. د مایرې باره کې ماته هیڅ شک نشته. او که ستا دا خیالي چې ستا د دې ټولو خبرو نه بعد به زه د مایرې باره کې سوچ کول پرېږدم نو دا ستا غلط فهمي ده. زه دروغ خو نه ویمه. مشري سرکار ستا په مخامخ هغې خپل عاشق سره په خبرو لیدلې ده. د هغې عاشق صرف زه یم او زه په دې فخر کوم چې زه نه صرف د هغې عاشق یم بلکې د هغې خاوند هم یم. صرف د 4 میاشتو خبره ده. د هغې نه پس دا ټوله عاشقي ختم. چې کومه تعالی وارث درکړي ته به د هغې په خاوند یادېږي، یعنی زما. نه بیا ټیک ده. فارس به صرف هم تا نه اخلم خو محبت صرف مهرې سره به کوم ځکه چې نه تا سره محبت کېدی شي او نه اخیستی شي. خبره وورئ که تاسو سره 15 منټه وینو زه تاسو سره څه خبره کوم. او وایه پته نشته ماله دا خبره کول پکار دي که نه خو بیا یم کوم. تاسو ما راته ووایئ چې په نیمو شپو د پیر صاحب سره نه ملاویږي. د هغې د عزت نه خو نه یم خبر خو د حویلۍ ډېر عزت دی. څه بکواس دی دا. تاسو یقین مه کوئ خو یو څو شپې مخکې بی بی امنا په خپلو سترګو باندې د شپې 3 بجې مایرا د پیر صاحب په ایمان خرابولو لیدلې وه. ډیره راله مشره سرکاره په خپل خاوند خو قابو نشي ساتلی. او دې که ته ما ستا خاوند څنګه قابو کړو؟ دا به صرف په مونږ سره راتله مزې وکړه.
دا په خر کینول غواړي او مخ ولا تورول غواړي چپړو امیرونه ورته واچوي جاړي به مشره سرکار ډیره بچاړي اوس په جاړي جاړي به مشر سرکار رکشه ټولي ملنګ بابا او ته ما وک دلتا نمې ملنګ راغی د خزې د یبیر وزې جدایتانه سجرو کوله لکه مشر سرکار زما د تپوس نه بغیر ماماله د واده تاریخ ورکو ما ته پته ده دا واده خو به کېدو دې کې د دومره پریشانۍ څه خبره ده داسې فضول خبرو باندې سوچ کې او نیمم پاتې نه شوې ته زه ذهني طور باندې تیار نه یم سړی واده دپاره ذهني طور باندې نه تیارېږي ته پوه شوې د دې ښځو په چکرو کې مفروضه د ټینشن دپاره ګورې ډېرې خبرې شته دا سره چې کله خبره کوم نو یو خبره راوځي ستا د خولې نه لومبی دا وکړل بلې داسې ویلي دي درېیمه سمبالیږي نه رکوه یار بابا زه یو سیزم دومره په اسانۍ سره روکولی نشم نو مې کوه خو د حقیقت نه سترګې ماړه وته چې څه کوو هغه به کوو او ډېر د خفه کېدو ضرورت نشته ما را سره خبرې شوي دي نه ولې څه به وایم هغې ته چې زما واده دی ای بچې دا خبره خو هغې ته پته ده څه نوې خبره زما ومنه څوره زوره هغه دې ځای نه چېرته بوځه چکر مکر له ټول ټینشن به دې لرې شي دلته خو بسام د مشر سرکار په مرضی اخلي خو د داسې خبرو سوچ کول جرم دی جرم نه دی همت کول پکار دی او نورې سم نه دزه باقي معاملات په دلته د سنبال کما څه مطلب خاموشه سره مایره ځان سره بوزه څو وخت تاسو یو بل سره تیر کې د دې حویلې د سازشونو نه لرې ماشاءالله واده زما دی کو تاسو زمانم کلی ځوان ښکاري د مشر پیر صاحب دی الله مل شي هغوی خو به اوس ځي ته 2 منټه کښېنه ته درځم نه پوپو زه بس اوس کور ته ځم ځه ټیک ته الله پامان خدای پامان ابو کینا
د شهاب رویه څنګه ده تا سره؟ هغه خو ډیر ښه دی. او بیبیانې؟ هغه جزانې په خپله خپله دنیا کې ورکی. زما کارونو کې ډیر کار نه لري، خو زه ورسره ناسته پاسته کوم. ولی؟ څه موده پس به د خپل ژوند نورې ورځې هم هغوی سره تېرومه که نه. د حویلۍ رواج دی چې نوې ناوې راشي نو ولنۍ ته بیله کمره ورکي او بیلې کی. زما پتلو یاسمین سره داسې شوي و، اوس به ما سره کیږي. یاسمین څنګه جینۍ ده؟ زما مطلب د هغې رویه تا سره څنګه ده؟ کافي موډي ده، کله ډیره زیاته مینه کوي او کله غصه او کله کله سخت نفرت. اصل کې په حویلۍ کې د هر کس خپله دایره ده او په هرې دایرې د مشر سرکار نظر وي چې څوک هم د خپلې دایرې نه د بهر وتو کوشش کوي نه د مشر سرکار چابک په حرکت کې راشي او بیا ټول په ټیټ سر خپلو دایرو ته واپس لاړ شي. او هغه مشر پیر صاحب؟ ابو هغه یو ډیر ښه انسان دی، ډیر هوښیار دی، خو د مشر سرکار په مخ کې دا ویم نه چلی. هغه شپه چې هغوی زما خبره واورېده او په څومره مینه چې هغوی زما په سر لاس کېښودو او لورې راته ووې، زما زړه غوښته چې زه په جړا جړا هغوی ته ورغاړې وځمه. هغه شپه تاسو ما ته ډېر یاد شوی وی ابو، ډېر مې یاد شوی وی. تا دلته په جړه شروع وکړه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ته ولې خپل کور والا پریشانه کې؟ ما ته یقین نه راځي چې تاسو دلته زما په کور کې؟ زما هم یقین نه راځي چې تاسو زما ښځه داسې جړوئ. ما زه د دې مور راغواړم، تاسو کښېنئ. په دوی څه وشو؟ د زوم د راتلو په خوشحالۍ کې تیوار پر خطا شو. او د دې نه وړاندې چې زما پر راتلو ستا مور ورخطا شي، زه خپل سامان راغونډ که او ما سره راځه. خو چېرته؟ د ټولو نه پټ هنیمون له. څه؟ زه د مشر سرکار اجازت نه بغیر چرته نشم تللی شهاب. چې زه تلی شم نو ته هم تلی شي. اوس هم ستا نوي بابا راله اجازت راکړې، هغه پوه شو د هغوی مشر سرکار، زه پوه شو زما مشر سرکار.
دا مشر سرکار کم ځای ده؟ جی اغوی راځي. جی اغوی راځي. هغې ته زما ووایه ښه جی. زرکه په زمانه بغیر د تپوس حالت نه را څنګه لی بس جی اغوی رالل او زه حویلې ته رولیږلم. زه په منډه منډه سیده هم تاسو لرالم. دا خبر خو مې تاسو له درکو. مشر سرکار، مشر پیر سے پروټه باندې ستاسو انتظار کوي. واه سبحان الله د نظر مشي تو خوب د شهاب د واده نیټې خودو نه پس دوباره ځوانه شوې کینه روټه یې خېږي. استاد هم لږ ساړه خورئ. ولې مړی په کومه خبره غوسه یې؟ پیر شهاب ته ناري کا هغه دې روټۍ وخوري. هغه خو نشته مشر سرکار. چرته تللی دی؟ پته نشته مشر سرکار. تاسو ته خو په پته یې چې پیر شهاب چرته دی؟ تا تم معلومه ده بتلوی تا ته وې نو ما نه ولې تپوس کې زما د اجازت نه بغیر ولی ګورا چې دی له خلک د حلالو نمک کې او ضرور ور کوي عمدا سما داغه د واده نمک کې هغه په نیمون باندې ولېګلو لکه سات ته پاره غریب خوشاله شي دا سه برنده ولی ستاسو په شکل کې پټ هغه شیطان لټولو کوشش کوم چې ما تر نن پورې لیدلې نه دی. یاره چې او دوارو زره لپاره هغوی دواړه له خوشحاله شي نو دی کې به څه وشي هسې خامخا ناراضه کېږي. تاسو نه زیات چالاک څوک کېدی نه شي. شهاب خفا و ما غریب ولګو څو ورځو لپاره عجز کو یا آغا عجزه اوبه کو غوسه سړکه ستانه زیات بے شرم انسان ما په دې ټول ژوند کې نه دی لیدلی. سترګې ښکته کا څه بکواس کې ته سترګې دې ښکته کا ما په دې مه مجبوروه چې زه لیونی شم او ستا د ټولو کرتوتونو نه پرده اوچته کړمه. چې څه وشو هغه وشو خو که چېرې آینده وشو نو قسم مې دې په خدای چې ته به چا سره د سترګو لګولو پاتې هم نه شي. طبخه گرم دی जी सरकार ذره والا غا जी सरकार او دست کړه دی जी सरकार بسم الله کا بیا ته
ودرېږه څه خیال دې ستا زما باره کې تاسو زموږ هر څه سرکار د مشر سرکار لپاره ته زما جاسوسي کې زه دې د سپي په مرګ مړ شم که مې داسې څه کړي سرکار یقین وکم قرآن مې سر باندې دی تو تباهي مې وړاندې دی زه به ولې دروغ وایم سرکار که ستاسو حکم وي او یقین مو نه راځي نو په تباهي ودرېږم ودرېږه اوس وایا یقین وکم تاسو مالک یې سرکار موږ ستاسو د در ملنګان یو که یقین کوئ نو مالک یې که شک کوئ نو هم مالک یې دلی دې سلامت دی جی سرکار ما په خپل زړه کې دعاګانې کولې چې الله دې وکړي ته رښتونی یې شکر دې رښتونی یې که دروغجن مې بلند بخته نو خدای ګواه دی تا سره مې هغه کول چې خیر د شاباش لاړ شه او قرآن شریف دربار کې کېده خلک هنیمون د پاره چرته پرسکونه غریزه علاقې ته ځي تاسو د سین غاړې ته دومره د شور زیله راوستمه ولې شهاب ها زه تا ته لګیا یم وایا کاش چې تا ماته هم داسې پغه ورکتې کاش چې دومره په غور مې درته نه وي کتلي ولې دومره دې خوښه یم یقینا یو خبره وکم وایا انکار خو به نه کې کوشش به کوم چې انکار ونه کم زه خپل بخپې اوبو ته کوزېدل غواړم زه غواړم چې هغه ماشومانو سره فوټبال وکم نه زه غواړم چې ته دلته ما سره ایثار شي او په هوا کې الوتونکي زما د زلفو ننداره وکړي څه وشو که مشر سرکار ولیدو نو زه به هغه ماشومانو سره فوټبال وکم ته خپلې خپې لمدې که ناسته اوسه کله پورې به اوسګاره شي ته څه ویلی نه شمه او څه اورېدل هم نه غواړم ستا څوک مړ شو د مړو په شانه تخپې چاپي کې په زور چاپي وکړه ګنې نو په خپل زور به د کمرې نه د حویلۍ نه بهر وباسمه
طاقت به پکې نه او را بشي په مشر سرکار به دباو اچي زور چا پیوګه او که طاقت درکې نشته نو رکیږه زما د کمرې نه اول خو مې یقین نه راتلو چې سره تا مې نه ویلو خو چې ستا دا ځوړند مخ او د مشر سرکار غوسه مې ولیده نو یقین مې راغی چې تا دا بېغیرتوب کړی دی څه 3 ښځې دې کمې وي چې انګور ته دې ملاس واچو څه وشو هیڅ نه اوس دا سړی دوباره پتا پسې ولګېدو څه خبره ده پیر صاحب دا نن سبا در باندې کومه ځواني راغلې ده ستا د کور ټولې ښځې ستا نه داسې منډه وخي داسې ښکاري لکه چې د کمترو په منځ کې ځنګلي پیشو راغلي ها څه نور بکواس پکې ته اول د ډومبي بکواس جواب راکا وایا څه مسله ده مسله زمونږ سره نه ستا سره ده علاج وکړه خپل د ستا تپوس کوم نسیم اصلي ګواه زه یم ما نه تپوس وکړه امینه ټیک وایي د دې نه تپوس وکړه د تاسو او مایرا یو ځای لیدلي یې ما ته اندازه شته چې ته ویل څه غواړې خو کولو خبره کوه ویل څه غواړې دغه چې ته د خپل انګور د عزت سره لوبې کې امینې خپله تاسو مایرې سره لایبررۍ کې لیدلي یې د شپې 3 بجې د هغې سره څه کول ارامخوري ورسره یې کوله ولې څه درس یې ورکوسم په یو منټ کې دننه تاسو دواړه یاسمین سره د ما سټډي ته راشئ ولې اوس د هغې وار دی څه په یو منټ کې تاسو راشئ سټډي ته راشه چلا چې د بکواس کوم په هغې عمل وکړه او که درنه رغم نو د خدای لپاره مشرې ضد مه کوه دې وخت زما په سر خون سور د زما د صبر امتحان مه اخله په خاموشیا چې څه یم هغه وکړه ما چې درته یو ځلې ووې چې زه به نه درځمه نو نه به درځمه جینۍ تاسو نوم دی سکینه که ته رانغلې نو سبا که ستا په دې سکینه نه وي ناسته نو زما نوم به بدل کړې دا ټول سره روان دي دا خو ماله تپوس پکار دی
چې داسې کیږي. نن زما د تپوس وار دی. زه به وایم او تاسو ټول به یې اورئ. دا جرأت څنګه وکړو چې په ما دې داسې ګنده الزام ولګولو؟ امینې په خپلو سترګو لیدلې وې. هسې خو تا د امنې حیثیت دی یو سپی په شان ایښی دی دې کور کې. یو دم دې د هغې خبرې له اهمیت ورکوي چې بغیر د څه سوچه دې د هغې په خبرې ایمان راوړو؟ نه پورې تا د پیر جلال په کردار داسې قسمه صداغ لیدلی دی چې اوس په دې عمر کې به د خپل مخ تورومه؟ پیر جلال صاحب په ګمراه کېدو کې څومره ټیم لګي؟ دومره په نیمه شپه تاسو د هغې سره په خپله کمره کې کول څه؟ دا چې کم بې شرم الزام د هغې د ذلیلولو لپاره لګولی و، د هغې باره کې تپوس لپاره مې راغوستې وه. هغه وخت په لان کې یوازې ناسته وه ژړلې. ستا د غلط فهمۍ په وجه شهاب د هغې نه لرې شوی و. هغه زما د لور په شان ده. هغه هم د چا لور ده. په کم کور کې چې لوریانې د شپې په تیاره کې چاړي هلته الله عذاب پروزي. ټول عمر ما په خلکو قرآن اوچت کړی دی او نن زه ستاسو د زړونو له ګند صفا کولو دپاره په خپله په قرآن لاس ږدمه چې مایره د خپلې بېګنایۍ ثابتولو دپاره راغلې وه. هغه یې قرآن وخوړو. هغه بېګناه ده او دومره پاکه ده څومره چې تاسو ټول. هغه صرف د شهاب ښځه نه، زما لور هم ده او د نن نه پس زما باره کې یا د هغې باره کې چا داسې سوچ وکړو نو لا اله الا الله پیر جلال به هغه دنیا کې پرېنږدي او خدای به آخرت کې په خدای مې دې قسمي که په هغه ورځ ګولۍ چلېدلې وې نو نیغه د مشر سرکار په مخ په لګېدلې وه. اول خو به دا همالته مړه شوې وه او که چېرې بد شوې هم وه نو د همیشه دپاره به مخ به یې داسې کوږو. چوپ شه، خوله دې په قابو کې ساته. ته خپل خاوند او زوی په قابو کې وساته. خپل څیزونه دې په قابو کې نه دي او ډېره رالې زما ژبه قابو کې. ما ته د خپل عزت دومره لوی قیمت نه دی پکار، بس یو وړه غوندې قرباني پکار ده. کومه؟ دې ځل د قامي اسمبلۍ په کرسۍ باندې د روډجان په ځای ما کېنوه. تاسو یو قدم هم د دې کمرې نه بهر واغسه نو زه به ټولې ګولۍ ستاسو بدن نه تېرو بېرو باسم.